ما محترم عبدالقادر جیلانی نه الله دومره مال ورکړو چې دا د به بیړۍ چلی دی یو پیراو ته غوږ کې چا څه خبره وکړه نو لږ ساعت یې سوچ وکړو الحمدلله لږ ساعت بعد ورته بیا یو کس راغی غوږ کې ورته څه ووې بیا یې وې الحمدلله چاته تپوس وکړه حضرت الحمدلله الحمدلله دا څه چل شوی دی وایي داسې کار دی چې ما ته یو کس ووایي چې ستا بیړۍ سمندر کې غرقه شوه نو وایي ما ډه ته توجه وکړه چې په دې ړه کې د دنیا مینه شته که نه وایي ما وایي چې په دې باندې خو خفه نه یم وایي ومې کتل ړه مې هېڅ پروا نه وه وایي ما وایي چې الحمدلله داسې ایمان و د ما محترم نو خو الله دې معافي کړي موږ سوچونه کوو په جومات کې په مونځ کې ولاړ یم سوچ کوم قسم دی د دوکانونو سوچ کوم یو سړی و نو امام صاحب چې کوم دی نو په مونځ کې غلط شو د مازدیګر په مونځ کې غلط شو جي نو 3 رکعات یې وکړه څلورو په دغه باندې یو کس نه چا تپوس وکړه ته پوه شوې وی والله پوه شم چې امام صاحب غلط شو ټول پې نه دی پوه یو کس پې پوه دی خلکو یې په حقیقت کې د مونځ کړی دی چا ورته وی څنګه پوه شوې وی قسم دی د ما 4 دوکانونه دي وی د 3 دوکانو حساب مې وکړه چې 4م مې کوي 4م پکې ونه شو پته ولګېده چې 4م رکعت یې نه دی کړی زما محترم دا زموږ ستا ایمان دی د دوکانو وی 4 دوکانو د هغې حساب مې کوو د 3 پکې وشوې د یو پاتې شو پته ولګېده امام صاحب 3 رکعته کړي دي وي د دې نه راته پته ولګېده محترم په جومات کې د دکان سوچ کوم په جومات کې د بس سوچ کوم بس ته انجن و قسم دې بیا دلته په ایمان باندې زلزله راغلي ناس په جومات کې رب وایي زما په کور کې ناست دی ایمان دې ضایع نه شه ظالمه دا زمونږ ایمان دی زما محترم ته مطمئن اوسېږه چې زه د کوم ذات درته راغلی یم قسم د مسجد خو داسې ځای دی چې یو بزرګ نه چا تپوس وکړو دا خبره اکثر کوم بزرګ نه چا تپوس وکړو وایي هلکه کوم ځای دی خوښ دی که رب درله 2 آپشن درکړه یو درته جنت مخاطب کړه یو درته جومات کوم دی خوښ دی ده ورته وایي زما مسجد خوښ دی چا ورته ویلې ونې په مسجد باندې څه کې ده ورته وایي قسم دی وایي په جنت کې زما رضا ده په مسجد کې زما د رب رضا ده کله چې بزرګ وفات شي چا خوب کې ولیده وایي څنګه معامله در سره وشوه وایي ما له یو کس په دنیا کې تپوس کړو چې کوم ځای دی خوښ دی وایي ما ورته وایي چې زما مسجد خوښ دی ځکه په جنت کې زما رضا ده او مسجد کې زما د رب رضا ده ما له د رب رضا پکار ده وایي قسم وایي رب راته وایي چې په هغه خبره نه دونه رضا شوم چې کوم ځای دی خوښ یې راځه جنت ته یې دننه کړو ټول سبحان الله مسجد خو داسې ځای دی خو لیکن 5 منټه مولوي صاحب زیات واوښته په ایمان بیا زلزله راځي که نه یا مولوي صاحب یو منټ لیټ شو بیا زموږ ایمانونه زما محترم ډېر کمزوري قسم دی ډاکټرانو MBBS ډاکټران دنیوي چې تا 100 روپۍ فیس هم ورکړی دی 1500 فیس ته هم ورکړی بار ورته په ګنټو ناست دی نن دې نمبر راغلی یاره خیر دی ډاکټر صاحب اوسګار نه دی دا خبره کوي او چې کله مولوي صاحب یو منټ لیټ شو که نه نو بیا ټولو غوبل تړلي ټول ولاړي الله دې معافي وکړي دا زموږ ایمانونه دي زه ستا ایمان ګورم چې 15 منټه مولوي صاحب ته صبر وکړې د جمعې چې ته کښېنې بیا دې ګورم چې تا کې ایمان شته نو خبره مې دې پورې کوله زما محترمو چې ورته غوږ کې ووې وایي ما زړه ته توجه وکړه زړه کې مې د دنیا مینه نه وه نو ما ځکه ووایي چې الحمدلله وایي دا دوباره الحمدلله دې ولې ووې وایي دوباره بیا راته چا ووایي چې حضرت هغه بیړۍ واپس وایي نه ده غرقه شوې هسې افوا وه وایي دوباره مې بیا زړه ته توجه وکړه وی بیا مې وویل چې الحمدلله وایي ځکه په زړه کې مې د دنیا مینه نه وه زما محترم هغه یو بزرګ ته چې هغه کې خبر وکړه نو 3 پیرې الحمدلله ووایي چې ورته یې حضرت دا ولې وایي ما ته اطلاع راغله چې کور دې چا لوټ کو وایي کور نه دې چا نیم مال وړی دی نو عکس ورته حضرت ته خو بزرګ یې 3 پیرې دې الحمدلله وایي نبی علیه السلام مبارک وایي تا باندې څه حادثه راغله نو انا لله و انا الیه راجعون وایه ځکه نبی علیه السلام مبارک فرمایي څه دانه روک شو نو انا لله و انا الیه راجعون وایه بجلي راړه نو دا کلمه وایه څه حادثه درته ورسېده دا کلمه وایه معنی دا ده چې انا لله موږ د رب دپاره یو و انا الیه راجعون او دغه رب طرف ته زموږ واپسي ده نو دا مال څه شی دی چې دا زموږ نه روک شو چاته حضرت 3 پیرې دی الحمدلله ولې ووې وایي ډومبې پیره خو مې الحمدلله ځکه ووې چې ما وی چې شکر دی چې نیم مال یې وړی دی پوره مال یې نه دی وړی وي په دې مې الحمدلله ووې او په دویم کرت مې الحمدلله ځکه ووې چې ما وی چې الحمدلله دغه کس زه نه وی چې ما د چا مسلمان مال وړی وي الحمدلله مې په دې باندې ووې وایي دا مسلمان خو زه هم کېدی شم که نه چې ما باندې رب رحم کړی دی او په جومات کې کېنولې وایي ځکه مې الحمدلله ووې او دریم الحمدلله بس دا دریم څه کوي بیا چې چا مې دی بیا تپوس